په تاسو کې چې کوم سړی اعتکاف ته نشي کېناستی مجبوري ده یو خبره درته کومه ټوله روژه دا کار وکئ خو اخري عشره کې دا کار خامخا وکئ د ماښام لمونځ وکئ امامتۍ سره بیا بس شپږ رکعاته نفل وکئ بیا بس یو کپ چای وڅکئ بیا بس دوه شونډۍ نسوار والی ښه د مزې نشه برابر کئ بیا د هغې نه وروسته خوله کنګال کړئ اودس وکئ او بیا مانځه ته ځان تیاره کړه لږ تلاوت وکړه بیا د ماسخوتن لمونځ او 20 رکعاته تراویح وکړه دا نه چې تراویح کو د 2 رکعاته وکړې کو د 6 رکعاته وکړې داسې به کوم راوځي ملا یو کو دا څه کوي پته به ولګي راځئ وروڼو 20 رکعاته تراویح وکړه بیا 4 رکعاته نفل د وترو نه وروسته وکړه او بیا یو سپاره تلاوت وکړه بیا دعا وغواړه بیا چې کور ته لاړ شي تهجد راپاسه پښمنۍ وکړه د سهار لمونځ وکړه اشراقه پورې کښېنه کو تاسو عوام وروڼو دا کار هره شپه وکړو لیلة القدر مو پکې وګټله او کو په تاسو رمضان داسې تېره شوه چې مونځ کمې ذکر کمې تلاوت کمې د دواړو جهانو سردار مبارک په وړاندې جبرائیل علیه السلام خیره وکړه هغه سړی دی الله تباه کړي چې په چا رمضان تېره شوه او د ده پکې مغفرت ونه شو الله جل جلاله دې د دې ماشومانو دا خدمونه قبول او منظور کړي او رمضان المبارک دی په ډېرو خیرات او برکاتو الله مونږ ته راولي یو ښه ذکر وکړئ ما وایي زه به ذکر